أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا. بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. دا یو سورت دی چې مونږ نازل کړی دی او دا مونږ فرض کړی دی او پدې کې مونږ صفا صفا حکمونه نازل کړی دي د پاره د دې چې تاسو سبق حاصل کړئ. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. زناکار خزا او زناکار سړی هر یو سلسل دوره وهای او په هغه باندې د الله د دین په معاملې کې هیڅ ترس مکوئ کچری تاسو په الله او په ورځ د آخرت ایمان لرئ او هغه لا د سزا ورکولو په وخت کې دی د مؤمنانو یو ډله موجود وي. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. زناکار سړی دی نکاح نه کوي مگر د زناکاری خزي سره یا د مشرک خزي سره او د زناکاری خزي سره دی نکاح نه کوي مگر زناکار سره یا مشرک سره او دوی حرام کړی شوی دی په مؤمنانو باندې. والذین يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. او کم خلک چې په پاک لمنو خزو باندې تهمت ولګوي او بیا پری سلور گواهان پیش نکړي شي نو هغوی اتیا دوره وهای او دا هغوی گواهی هیڅ کله مقبلوي او هغوی په خپل فاسقان دي سوا د هغه خلکونه چې هغوی د دې کار نه پس توبه وباسي او خپل عمل صحیح کړي نو الله دا هغوی په حق کې ضرور بخونکي او مهربان دی. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. او څوک چې په خپل خزو باندې د زنا الزام ولګوي او دا غوي سره د خپل ځان نسیوا نور گواهان نوي نو په هغه کې د یو سړي گواهی دادا چې هغه با سلور زلا په الله قسم خوري او گواهی وکوي چې زه په خپل الزام کې رښتینی یم او په پنځم ځل به وایي چې په ما دي د الله لعنت وي
کچری زو په خپل الزام کې دروغجن یم ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين او د خزینه سزا په دې طریقه لري کې دی چې هغه سلور زلا په الله قسم اخري او گواهی وکړي چې دا سړی په خپل الزام کې دروغجن دی او په پنځم ځل وایي چې په ما باندې دی د الله غضب وي کو دا سړی په خپل الزام کې رښتینی وي ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم کو پتا سو باندې د الله فضل او دغه رحم نوي او دا خبره نوي چې الله ډېر توبه قبلونکې او حکیم دی نو په خزو باندې د الزام لګولو په معاملې کې به تاسو په لوی مصیبت کې اچولي وای إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم کوم کسانو چې دا دروغ د ځانه جوړ کړی دي هغه تاسو د منځ یو ډله ده دا واقعیا په خپل حق کې شرم غړای بلکې دا هم تاسو د پاره خیر دی چا چې په دې کې څومره حصہ واغستله هغه هغومره ګناه وګټله او چا چې د دې ذمہواری لوی حصہ په خپل سر واغستله داغه د پاره خو لوی عذاب دی لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين سوغچی تاسو دا اوریدلی وو په هغه وخت مؤمنانو سړو او مؤمنانو خزو د خپل ځان په حق لا نیک ګمان ولی ونکړو او ولی اونویل چې دا ښکارا بهتان دی لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون هغوی د خپل الزام په ثبوت کې سلور گواهان ولی پیش نکړل اوس چې هغوی گواهان ندي پیش کړي نو د الله په نس هم هغوی دروغجن دي ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم کچری پتا سو باندې د الله تعالی فضل او رحم په دنیا او په آخرت کې نوې نو په کوم خبرو کې چې تاسو اخته شوی وای داغه په سزا کې با تاسو لوی عذاب راګیر کړی وای إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم لږ غور خو وکړئ په هغه وخت کې تاسو څومره غلطي کوله کله چې تاسو یوې خله د بل خلینا دا دروغ اغستل او تاسو په خپل خلا هغه سو ویل چې داغه په حق لا تاسو ته هیڅ علم نه وو تاسو دا یو معمولی خبره غنله حالکه د الله په نزد ډېر لوی خبره ده ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم او د دې پاورې دوسرا تاسو داسې ولی اونویل چې مونږ لا نه خای چې داسې خبره د خلینو وباسو
سبحان الله دا خو لوی بهتان دی. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. الله تاسو ته نصیحت کوي چې بیا هیڅ کله داسې کار ونه کړئ که تاسو مؤمنان یې. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. الله تاسو ته صفا صفا هدایت درکوي او هغه په هر څه پوهه دی او دا حکمت خاوند دی. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. کم خلق چې غواړي چې د مؤمنانو په ډله کې دي بے حیاي خورشي نه هوي په دنیا او په آخرت کې د دردناک سزا مستحق دي. الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. کچری د الله فضل او داغو رحم و کرم پتا سو باندې نوې او دا خبره نوې چې الله ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی. نو دا کم سیس چې پتا سو کې خوش شوي وو د دې با ډېر بد انجام وي. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي د شیطان په نقش قدم باندې مزای په هغه پسې چې څوک روان شو نو هغه خو به ورته بس هم د بے حیاي او د بدای حکم کوي. کچری د الله فضل او دغه رحم و کرم پتا سو باندې نوې نو پتا سو کې هیڅ څوک پاکه دی نشو لیکن الله چې څوک پاکول غواړي هغه پاکوي او الله هر څه اوري او په هر څه پوهه دی. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. پتا سو کی چې څوک د فضل او د فراخي روزي خاوندان دي هغه دي د دې خبرې قسم نه خوري چې د خپل رشتہ دارانو د مسکینانو او د الله په لار کې د هجرت کوونکو خلکو امداد به نه کوي. هغه معاف کول پکار دي او په هغه غرض نه کول پکار دي. آیا تاسو نه غواړئ چې الله تاسو معاف کړي؟ او د الله صفات داده چې هغه بخون کې مهربان دی. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. بشکا کم خلک چې په پاک لمنو بے خبرو او مؤمنانو خزو باندې تهمتونه لګوي پاغوي باندې په دنیا او په آخرت کې لعنت وکړي شو او داوی د پاره لوی عذاب دی. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هغوی دی هغه ورځ نه هېروي څو وخت چې با داغوی خپل جبي او داغوی خپل لاسونه داغوی د عملونو گواهی ورکوي. يومئذ يوفى
يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. په دغه ورځ به الله هغوی لا هغه بدله پوره ورکړي چې د کوم بدله هغوی مستحق دي او هغوی ته به معلومه شي چې الله حق دی او رښتیا ولرا رښتیا کوونکی دی. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ناپاک خزي د ناپاک سړو د پاره دي او ناپاک سړي د ناپاکو خزو د پاره دي. پاک خزي د پاکو سړو د پاره دي او پاک سړي د پاکو خزو د پاره دي. د دوی لمن پاک ده د هغه خبرونه کوم چې دا خلق ورپسې جوړوي. د دوی د پاره بخنه او د عزت رزق دی. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي د خپل کورونو نه بغیر د بلچا کورونو ته تر هغه مور نه نوځي تر سوچي دغه کور والو رضا حاصل نه کړي او په هغه کور والو باندې سلام وانه چوي. دا طریقه ستاسو د پاره بهتره ده. امید دې چې تاسو به د دې خیال ساتئ. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. بیا کو چرتا په هغه کور کې تاسو څوک بیا نمومئ نو تر هغه مور نه نوځي تر سوچ درته اجازت اونکړي شي او کو تاسو ته وویل شي چې واپس لاړ شئ نو واپس شئ. دا تاسو د پاره ډېره پاکه طریقه ده او چې تاسو کوی الله په هغه ښه عالم دی. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. البته تاسو د پاره پدې کې هیڅ ګناه نشته چې داسې کورونو ته ورننوځي چې هغه د هیچا د اوسېدو ځای نه وي او چې په هغه کې تاسو څه فائدہ یا کار وي. تاسو چې څه ظاهروي او څه پټوي داغه ټولونه الله خبر دی. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. اے نبی صلی الله علیه وسلم مومنانو سړوتا وایا چې خپل نظرونه دي بچ ساتي او د پردې د ځایونو دی حفاظت کوي. دا د هغوی د پاره ډېره پاکه طریقه ده. بشکا سچ هغوی کوي الله داغه نه خبر دی. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني
أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. او اے نبی صلی الله علیه وسلم مومنانو خجو ته وایا چې خپل نظرونه دی بچ ساتي او د پردې د زینو دی حفاظت کوي او خپل ډول سنگار دی نخ کار کوي بغیر د هغینا چې په خپل ښکار شي او په خپل سينو دی د خپل لپټو پلوونه اچوي هغه د خپل ډول سنگار هیڅ ته نه ظاهروي سوا د دې خلکونه خاون پلار د خاون پلار خپل زامن د خاون زامن رور درونو زامن د خويندو زامن د خپل میل ملاپ خزي خپل مملوک هغه ماته سره چې بل هیڅ قسم غرض نه لري او هغه واړو هلکان چې د خزو د پټو خبرونو لا خبر شوي نه وي او هغه دی د تلو په دوران کې خپل خپې پزمکه باندې په دې غرض په زور نه وهي چې کم خایس هغه پټ ساتلې وي چې داغه پټ خلکو ته ولګي. اے مومنانو تاسو ټول الله ته توبه وباسئ امید دې چې تاسو به کامیابی بیا مومئ. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. پتاسو کی چې څوک بے نکاوي او ستاسو په وینځو غلامانو کې چې کم صالحان وي داغوی نکاح وکړي کچره هغوی غریبان وي نو الله به په خپل فضل سره غنیان کړي. الله د ډېری فراخي مالک دی او په هر څه په دی. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. او څوک چې د نکاح موقع بیا نمومي هغه له پکار دي چې د پاک لمنې لار دی اختیار کړي ان تر دې پوري چې الله یې په خپل غنیان کړي. او تاسو په غلامانو کې چې څوک د مکاتبت درخواست وکړي نو دا غوي سره مکاتبت وکړي کچې تاسو ته معلومه وي چې په هغه کې څه خیر شته او هغه ته د هغه مال نه ورکړي کم چې الله تاسو له درکړي دي او د خپل دنیاوي فائدو د پاره خپل وینځي د زنا په پیشه اختیارولو مجبوروي تر سوچ هغه په خپل پاک لمنی اوسېدل غواړي او څوک چې هغه مجبور کړي نو د مجبورتیا نه رستو الله دا غوي د پاره بخون کې مهربان دی. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. مونږه صفا هدایت کون کی آیاتونه تاسو ته درلېګلې دي او داغه قومونو عبرتناک مثالونه هم مونږه تاسو په وړاندې پیش کړې دي کم چې تاسو نه مخکې تیر شوی دي او هغه نصيحتونه مو درته کړې دي چې هغه د یریدونکو د پاره دي.
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله د اسمانونو او د ځمکې نور دی. په کائناتو کې داوود د نور مثال داسې دی لکه چې په یو تاخ کې دیوه پرته وي. دیوه په فانوس کې وي او فانوس داسې وي لکه د ملغلرې په شان ځلېدونکې ستوري. او هغه دیوه د یو داسې برکتناکې ونې د تیلو نه بلیږي چې نه شرقي وي او نه غربي، چې تیلې د خپل ځانه ور اخلي اگر کو ور ورته اون لګي. دغه شان د رڼا د پاسه رڼا د زیاتې دلو ټول اسباب راجم شوي وي. الله چې چاته غواړي نو هغه ته د خپل نور لار خي. هغه په مثالونو سره خلق په خبره پوه کوي. هغه د هر څیز نه خبر دی. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. د هغه د نور نه هدایت مندون کې خلق په هغه کورونو کې وی چې داغه په حق لا الله حکم کړی دی چې هغه دی اوچت کړی شي او په هغه کې دی داغونم واغستل شي. په هغه کورونو کې داسې خلق سبا بیگا داغه تسبیح وایي چې تجارت او اغستل خرڅول هغه د الله د یاد نه او د منځ قائمولونه او د زکات ورکولونه نه غافل کوي. هغه د هغه ورځې یریږي چې په هغه کې با د زلونو د یریدو او د سترګو د بینور کېدو حالت راځي او هغه دا ټول هرڅ زکه کوي چې الله ورلا د خپل نیکو عملونو بدله ورکړي او نور زیات د خپل فضل نه ورکړي. الله چې چاته ورکول غواړي نو به حساب ورکوي. والذین کفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب
ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. د دې برعکس چې کوم خلکو کفر وکړو داوی د عملونو مثال داسې دی لکه پسور صحرا کې سراب چې تګي پی د اوبو ګمان کړي وو خو چې کله هلته ورسېدو نو هیڅ ونمندل بلکې هلته هغه الله حاضر اومندو چې خپل حساب ورله پوره ورکړو او د الله وخت نه لګي په حساب اغستو کی یا بیا داغه مثال داسې دی لکه چې په یو سمندر کې تور تیاروي چې د پاسه پری یو موج خور شوی وي داغه د پاسه بل موج او داغه د پاسه وریځ لاندې باندې تیارې وي چې سړی خپل لاس را وباسي نو هغه هم نشلیدلې چاله چې الله نور ورنکړي نو داغه د پاره بیا هیڅ نور نشته. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. آیا تو ګورې نه چې د الله تسبیح وایي هغه ټول هرڅه چې په اسمانونو کې دي او څه چې په ځمکه کې دي او هغه مارغان هم چې په فرو وزرو الوزي هر یو ته د خپل منځ او د خپل تسبیح طریقه معلومه ده او دا ټول چې څه کوي الله دا غینه خبر وي. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. د اسمانونو او د ځمکې بادشاہي خاص د الله د پاره ده او هم داغه طرف ته ټول واپس کیږي. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. آیا تو ګورې نه چې الله وریځي رو بوزي بیا دا غي ټوټه یوځې کوي بیا د ټولونه یو درنه وریځ جوړوي بیا تو ویني چې دا غي د منځ نه د باران ساسکی راوړيږي او هغه د اسمان نه د هغه غرونو په وجا کم چې پاغي کې اوچت دي غلې راوړوي بیا چې چاته نقصان رسول غواړي هغه ته نقصان رسوي او چې د چانه بچ کول غواړي داغه نه بچ کوي داغه د بجلی پړق سترګې بریخوي شپه ورځ اړول راړول هم الله کوي بشکا پدې کې یو سبق دی د سترګو د خاوندانو د پاره. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. او الله هر جاندار سیز د یو قسم وبونه پیدا کړو سو په خېټه خوېږي سو په دوه خپو ګرځي او سو په سلور خپو تک کوي چې الله غواړي هغه پیدا کوي بشکا الله په هر څه قادر دی. لقد أنزلنا
آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مونږه صفا صفا او حقیقت خودون کې آیاتونه نازل کړي دي. وړاندې چاته د نیغ لارې هدایت کول الله خاص پخپل خوخه کوي. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. دا خلق وایي چې مونږه په الله او په رسول ایمان راوړو او مونږه اطاعت قبول کړو، خو د دې نورستو په دوی کې یو ډله د حکم منلو نه مخ اړوي. داسې خلک هرگز مؤمنان نه دي. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. کله چې دوی را وبلل شي الله او رسول ته چې رسول د دوی د مقدمه فیصله وکړي، نو په دوی کې یو ډله مخ اړوي. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. البته کچری حق د دې په طرف وی نو بیا رسول الله ډیر په فرما بردارۍ سره راځي. آیا د دې زړونو ته د منافقت مرض لګیدلې دي او کو په شک کې پریوت دي او کدا یره ور سره دا چې الله او داغه رسول با پر ظلم وکړي؟ اصل خبره دا چې ظالمان خدا خلق پخپل دي. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. د مؤمنانو کار خو داده چې کله هغوی د الله او داغه د رسول طرف ته راو بلل شي چې رسول داغه د مقدمه فیصله وکړي، نو هغوی وایي چې مونږ خبره واورېدله او حکم مو ومنو. هم داسې خلق خلاصې مندون کې دي. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. او کامیاب هم هغه خلق دي چې هغه د الله او داغه د رسول خبره اومني او د الله نه ویریږي او داغه د نافرمانی نه ځان ساتي. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. دا منافقان د الله په نوم سخت قسمونه خوري او وایي چې ته حکم وکړه نو مونږ به د کورون نه راوځو. دوی ته وایا قسمونه مخره، ستاسو د فرمانبردارۍ حال معلوم دی. بشکا ستاسو د عملونو نه الله نا خبر نه دی. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا د الله اطاعت کوئ او د رسول فرمانبردار جوړ شئ، لیکن که تاسو مخ اړوئ نو خپه شئ چې پر رسول باندې کم څه فرض کړی شوی دی
داغه ذمہوار هغه دی او پتا سو چې کم سیس فرض کړی شوی دی داغه ذمہوار تاسو یې او کو داغو اطاعت مو وکړو نو پخپل با سملار بیا مومای کنه نو د رسول ذمہواری خو دادا چې صفا صفا حکم ورسوي. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله پتاسو کې دغه خلکو سره وعده کړی دا څوک چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي چې هغه به غوي پزمکه کې هغه سي خلیفګان جوړوي لکه څنګه چې دا غوي نو وړاندې خلک خلیفګان جوړ کړي وو او دا غوي د پاره با دا غوي هغه دین په مضبوطو بنیادونو ودروي کم چې ورلا الله خوښ کړي دي او دا غوي موجوده د یری حالت به ورلا په امن سره بدل کړي بس هغه دې زما بندگی کوي او زما سره دي څوک نشری کوي او څوک چې د دین ورستو کفر کړي نو هم دغه خلق فاسقان دي. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. منځ قائموي زکات ورکوي او د رسول صلی الله علیه وسلم حکم منئ امید دې چې پتا سو رحم وکړي شي. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. کم خلق چې کفر کوي داوی پاکلا دا ګمان مکوي چې هغوی بګنی پزمکه کې الله عاجز کړي داوی زه دوزخ دی او دوزخ ډیر خراب زه دی. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي لازم دي چې تاسو وینځي غلامان او تاسو هغه بچي چې لا د عقل حتی ندي رسیدلی په دریو وختونو کې تاسو خاله په اجازه سره راځي د سحر د مانځنه مخ کې او د غرمه سو وخت چې تاسو خپل جامې وباسئ او د ماسختن تمنځونه رستو دا درې وختونه ستاسو د پاره د پردې وختونه دي د دې وختونو نه رستو کو هغه به اجازه راشي نو نه پتا سو ګناشته او نه په هغه تاسو به دیو بل کړه بار بار ضرور ځای راځي د غشان الله تعالی ستاسو د پاره خپل حکمونه واضح بیانوي او هغه په هر څه په دی او د حکمت خاوند دی. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. او کله چې تاسو بچي د عقل حد ته ورسي نو پکار دي چې په هغه طریقه دراتلو اجازه غواړي په کومه طریقه چې داوی مشران اجازه غواړي دغه شان الله خپل آیاتونه تاسو وړاندې په وضاحت سره بیانوي
او هغه خپوه دې او د حکمت خاوند دې. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم. او کم خزی چې د ځوانۍ د عمرنا اوریدلې ناشته وي د نکاح امیدواري نوي هغوی کو خپل صادری کوزي کېږدي نو په هغوی څه ګناه نشته خو هلا چې ډول سنگار خودون کې نوي بیا هم کو هغوی حیا وکړي او صادری کې نګدي نو دا ورله بهتره ده او الله هر څه اوري او په هر څه پوهه دی. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. هیڅ ګناه نشته خو یو ړوند یا یو ګډ یا یو مریض د چا د کور نه خوراک وکړي او نه پتا سو باندې پدې کې څه ګناه شته چې د خپل کورونو نه اخري یا د خپل پلار نیکو د کورونو نه یا د خپل مور او دنیا د کورونو نه یا د خپل ورونو د کورونو نه یا د خپل خويندو د کورونو نه یا د خپل ترونو د کورونو نه یا د خپل تروریانو د پلار د خويندو د کورونو نه یا د خپل ماماګانو د کورونو نه یا د خپل تروریانو د مور د خويندو د کورونو نه یا د هغه کورونو نه چې کنجیانې ستاسو په اختیار کې وي یا د خپل دوستانو د کورونو نه پدې کې هم څه ګناه نشته چې په یو ځای شریک خوراک کوي او کو جدا جدا. البته کله چې کورونو ته ورننوځي نو خپل خلکو ته سلام کوي یعنی د الله د طرف نه پری د برکت نه ډک پاکیزه او د خیر دعا وایي. دغه شان الله تعالی تاسو ته آیاتونه بیانوي. امید دې چې تاسو به د عقل نه کار واخلئ. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. بشکا مومنان خو په اصل کې هغه کسان دي چې هغوی په الله او پر رسول ایمان راوړي او کله چې د یو اجتماعي کار په موقع د رسول سره وي نو د رسول د اجازت نه بغیر نزي. بشکا کم خلک چې ستانه اجازت غواړي
هم هغوی د الله او د رسول منون کې دي نو هر کله چې هغوی تخپلو زینو کارونو په حق لا ستانه اجازت وغواړي نو ته چې چاته اجازت ورکول غواړي هغه ته اجازت ورکوا او د هغوی په حق کې د الله نه د مغفرت دعا غواړه دا یقیني ده چې الله بخونکې مهربان دی لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم اے مسلمانانو تاسو د رسول صلی الله علیه وسلم بلنا پخپل مینس کی د یو بل د بلنی پشان مګنه الله پتا سو کی هغه خلق خپي جنې څوک چې د یو بلنا پنا کیږي او غلی غندي او خوېږي څوک چې د رسول د حکم خلاف ورزي کوي هغه له دایره پکار دا چې پس فتنه کې غیر نشي یا پری دردناک عذاب را نشي الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم خبردار شئ چې پزمکا او پاسمانونو کې سدي هغه د الله دی تاسو چې کم حالت کې یې الله ته هغه معلوم دی په کوم ورځ چې خلک هغه ته واپس روان شي نو چې هغه کړی دی هغه ټول به ورته وخی هغه د هر سیس علم لري